رحیم حدیث شریف شه درې قسمه خلک داسې دی چې د هغې د پوره خو ډېر زیات جرم دی، اگر چې دا بدعملي د هر چا د پوره جرم دی، خو دغه درې قسمه سړی د پوره ډېر زیات ناجایزه ناروا خبره ده. اول دا چې یو سړی دی بوډا دی بیا هم زنا کوي، نو دا چیرې په قیامت انشاءالله نو د رحمت په نظر ورته وکسي او نو توجه ورکو رحمت نه ویله رسودي. دوام هغه سړی چې هغه ته الله بادشاهي ورکو، بادشاه وي خدای بیا هم درویغ یی، نو دا تو په ورځ د قیامت الله د رحمت په نظر نه کسي، خپل نظر نه د رحمت نه ویله رکو. درام هغه غریب خور چې هغه وی ها په حالت غربت کښې وی ها په حالت خورک کښې دی بیا تکبر کوي، نو دا وایي چې په قیامت کښې په هغې سخت میدان انشاءالله د خپل نظر نه لرې کو، الله جل شانه دا سړی په هیڅ صورت باندې معاف نه کو، د خپل ګناهي سزو دغې درې قسمه خلکو ته ملاویږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې تاسو سوال وکئ چې یاره خدا شاینه خو د هر چا د پوره جرم دی، نو ذکر ویلی دغې درې دی وی چې بلکل هر چا د پوره ذکر او د جرم شته، خو دغه درې بالخصوص ذکر ځکه وکړه چې بوډا چې وي ها بوډا دی بیا هم بدعملي کوي، په دغه کښې د زني د بدعملۍ صلاحیت ویس نشته دی چې کوم په ځوان کښې دی، په کښې جنون وي، په کښې مستی وي، په کښې قوت وي، په کښې شوق وي، دواعي د زنا موجود دي. بوډا ته چپلیار نشي ته ته بیا هم بدعملۍ کوې، زني کوې، الله دې بیړۍ چپا کا، نو دا خې ډېره زیاته د عیب خبره ده. او دوام دا چې بادشاه د پوره ویلی درویغ په زیاتی جرم دی، درویغ خو د هر چا د پوره کبیره ګناه دی، چې بادشاه پوره ځکه کبیره ګناه دی ډېر زیات ګناه دی چې د بادشاه احکام، د بادشاه اعمال، د بادشاه حرکات دا سرایت کوي، دا عوام ته منتقل کیږي. چې عوام ته منتقل کیږي نو په دا وجه سره یو مودې تو بدعملي دو چې دا لږ دو دمره نه دو، ای بادشاه بدعملي بدکرداري دا به مفسد و ډېره نوره خلکو ته هم، لہذا چې واته یوره غلطه چار کیږي د بادشاه د څنګه د درویغ عادي وي، په عوامو کښې خامخا هم بد درویغ بددیانتي بدعملي دا مطلب سرایت کوي، منتقله کیږي. درمه خبرو دا سول وټاو کې چې نه کبر تکبر خو د هر چا د پوره جرم دی. حدیث قدسی دی، الله جل شانو فرمایي چې تکبر مولا را زیب دی، چې څوک ته دای مو ټکرای دی، چې څوک دی ته ګوته ویره اتو سو تبوی حلو کوو، نو دا خو عام حدیث قدسی دی. بیا په دا کښې د غریب سړي ذکر ویلی دی چې غریب سړي ذکر ځکه دی پکښې چې مالدار غني او ډېره د شان و شوکت وله که تکبر کوي خو پیسې په نه شک شوي وي، سړی په نه شک شوي وي، د عهدې په نه شک شوي وي، ژوند په نه شک شوي. غریبه ته څه شي د وجې نه تکبر کوي، او دغې تکبر د وجې نه چې دوی تکبر کوي، غریب خپله قبیلي حالوکت تدریمي، کورولی حالوکت تدریمي، دای حالوکت تدریمي، او د انسان سره د خپل شاباد هر شی امانت دی. دا د کبر د وجې نه دا یو څوک هم په حالوکت کښې نه وي رغلی، هېچ چاته د نقصان نه وي رسېدلی. دا د ده غریب سړي په کبر په غرور باندې څه دواعي او څه داسې علل و اسباب نشته دی چې دی دا جرم کوي او دا کبر کوي، دا غرور کوي. او په دې وجه سره دا سړی همیشه د الله په یوې رکښې ګرځي. اجازات یې دغې درې بدعملۍ چا لره نشته، خو ای کسان لره چې د کومې ذکر وشی دغې د پوره خو ډېره زیاته بده خبره ده. وصول دا دی چې یوه چار زکه وایي ایز عالم، یوه بوډا کوي ایز بوډا، او یوه زون کوي عام سړی دی، نو مو دغې بوډا د پوره ډېره عیب دی، ډېره بده ده، ډېره جرم دی په نسبت د هغې زون د هغې عام انسان. لہذا دغه درې بدعملۍ نه هر چاته هم
دغې نه احتراز پچار دی او دغې دریم مذکوره شخصیات ته خو ډېر په شدت سره حکم دی د حدیث په روشنۍ کښې چې په هغې سخت تریز باندې په هغې سخت میدونه باندې و دی د الله جل شانه د نظر نه لوېدلی وي الله ورته په قهر وي او په انتهایی سخت سزاګونې غضبینک شده انسانونه الله جل شانه مبتلا کوي. الله جل شانه دا میش ته داسې عمل وروښیي داسې ژوند درو کو داسې کردار درو کو چې د الله جل شانه فرمان بردار د الله مطیعین د الله جل شانه په نیکې بندګونې کښې د میشوار وي او د نافرمانۍ نه محفوظ وي.